پهلوان مردانیه ته چې کومې ډرامې د خان بابا سره کې د پیزانو او د صادق تورو سره کې او په هغې باندې ځان وی او ټکې او ځان پې مشهورې هغه ډرامې ګورې ما سره مه کوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې سکرین باندې تاسو ته د الخ کاري پهلوان مردانی ورته وي. زه خو پیژنم نه مې ورسره چېرته ملاقات شوي دي، خو ما ته یو لږ ویډیو ورولوګله چې ده په ما پسې څه الفاظ داسې ډېر کچه الفاظ استعمال کړي، ډېر سپک الفاظ استعمال کړي دي. نو یقینا د اړه مې ډېر زیات خفه شو، ولې چې نن مونږ پښتانه خاص کر زمونږ پښتانه چې کم انسان ته الله عزت ورکړي نو مونږ راپاسو او د هغه باندې قسمه قسم چې کوم دی بیا الزامونه لګو. نو د یو ویډیو زما خلاف کړی دا ډېر مې د اړه خفه شو. دا ویډیو تاسو وګورئ او بیا راځم بیا دله ډېر په ښکلي انداز کې جواب ورکوم. هلن کې ما ته خلک وایي جواب مو ورکوه او زم نه غواړم چې زه داسې قسمه خلکو له جواب ورکم، خو دا زړه مې ډېر زیات خفه شو او د زړه د درد نه زه د پهلوان مرداني ته بیا جواب ورکوم. دا ویډیو تاسو خبرې راولې پلانې باندې مین یم پلانې راوله مالک مین یم پچینې مین یم زه علم کار کتلی دی. یو خبره درته کومه پیره تا ته وایم جهانګیره کوډۍ هم درته وایم کاش چې ستا مشران دي او تا ته لږ ادب ښوولی دی که نه بیا به دې څوک زه په هغه ځای کې وګورم په پښتانه کې زه بیا ګورم ستاسو په دې ځای کې څوک دی چې تارې ما نه بیا خلاص ځان لرې کار چې کتلی دی آخري وارننګ دله درکوم خو بله ویډیو مې دله ولیده دا اوس هغه ځان راځي او ځان مشهوري یا په چاپو باندې تا ماله نوم بدل کړي. زه درځم زه بیا ستا نه تپوس کوم که نه ته ګورې ولې پهلوان تا ته داسې سړی ښکاري. ملګرو ویډیو تاسو وکتله چې د په دې کې ډېر داسې سپک الفاظ استعمال کړي دي، قسمه قسم ګډې وډې خبرې کړي دي. نو زه دې پهلوان مرداني ته چې کوم دا یو پیغام ورکوم چې پهلوان مرداني ستا ډېر وړوکې ذهن دی، ته ډېر وړوکې ماشوم او تاسو ټول عمر ډرامې کړي دي، کله یو سره ډراما کله بل سره، کله په یو باندې ځان وهلی کله په بل باندې ځان وهلی. زه ته عوامه نه ځکه چې زه تاله ګزار در کوم او زما هلکان تاله ګزار در کوي نو ما ته به د خپل ځان ډېر زیات سپک کاره شي، ولې چې ستاسو دغه کار دی، دغه ډرامې ستاسو کار دی، زمونږ ډرامې کول کار نه دی. دا ډرامې ستاسو کار دی. زه الحمدلله دلته کې په مردان کې خدمت کوم، د مرګ نه علاوه د هر قسمه بیمارۍ دپاره الحمدلله علاج کوم، شفا الله ورکوي. زما په اختیار کې شفا نه ده، زه محتاج یم، ډاکټر هم د الله محتاج دی، حکیم هم د الله محتاج دی، الله د چا محتاج نه دی. زه د الله د کلام په آیتونو باندې چې څومره روحاني بیماران وي د هغې علاج کوم، هغې ته دم درود کوم او بیا د الله د کلام آیتونه چې کم ساختونو باندې لیکلی شوي هغه سختونه زه ورکوم. زه به چرم دا ونه ویم چې ماله دا مریض راولي او بلکل دی به چې کوم دي زما سره ټیک کېږي. دا سوال نه پیدا کېږي ولې چې شفا ورکوونکي ذات صرف د الله ذات دی. خو کم از کم چې د دې پهلوان مرداني که مشر وي، پلاری وي، روري وي، ماما وي، تره وي، نو کم از کم دې هلک ته چې کوم تاسو لږ ادب ورته وښایئ، د مشرانو ادب ورته وښایئ. یو سړي پټکي والي د هغې ادب ورته وښایئ چې یاره یو سړي د دې پټکي به څنګه قدر کوي، عزت به کوي. ته راشه، ته زما ځای ته بلکل راشه، وګوره ته په ما باندې ټرای وکړه که زما کار تا ته غلط ښکاره شو، ما د چا نه چې کوم دی نو د چا د زندګۍ سره مې لوبې وکړې، په یو سړي باندې جنات نشته او ما پې د کس د خپلو پیسو دپاره کېنول نو بیا به ستا لاس وي زما به ګریوان. ډېر کسان چې کوم دی په سوشل میډیا باندې د ځان د مشهورتیا دپاره د الله په ذات درته قسم کوم چې دې خلکو د پښتنو نوم بدنام کو. پنجابیان په موږ پسې ډرامې کوي، په موږ پسې خاندي، یو پښتون راپاسي بل لخپې وي، بل راپاسي بل لخپې وي، یو وایي دا پلانکې ښه نه دی او زخم تاسو ټول ښه یې خو صرف بس مونږ ښه نه یو. نو کم از کم چې په ما باندې د الزام لګولو نه مخکې دا وه چې ته دلته زما ځای ته راشه، وګوره زما ځای وګوره. الحمدلله په سوونو مریضان دلته کې راځي، الحمدلله فی سبیل الله د هغې دم کېږي او تا داسې قسمه چې کوم دی نو ډرامې دې شروع کړې. د دې نه مخکې یو چې کوم دی نو راغې چاپه وخم، بل راشي چاپه وخم د ځان د مشهورتیا دپاره. نو د دې پهلوان مرداني چې کم مشران دي عاجزانه درخواست درته کومه چې دا خپل هلک هم پوه کې. زه ورته ډېر په ښکلي انداز باندې ما دا جواب ورکو نه زه کنزل کوم ځکه چې هغه کنزل کړي دي، سپک الفاظ استعمال کړي نو کو زه کوم نو بیا په هغه کې او په ما کې فرق نشته. نو کم از کم د دې دا مشران له دا پکار دي چې دې پوهېږي او دې دته دې داسې یو نصیحت ته ورته وکړي چې دا ډرامې چې ته کومې کوې دا د نورو خلکو سره کوه، کم از کم زما سره دې نه کوي. دویم دې دا خبره کوي چې ما بابا باندې جنات دي او زه به چې کوم دی تاله په چیلنج درځم او زه به ګورم. بلکل ته خلاصه کې چې مړه داسې مریض دې راوله چې هغه د دنیا په عاملانو باندې ګرځېدلي
او چیلنج میلنج نه در کومه د الله په حکم سره ان شاء الله زما په ځای کې به الله شفا ورکوي او ته بالکل راشه تا ته خو زه چیلنج در کومه چې پتا باندې اوریجنل جنات وي د الله په حکم سره د دې ځای نه به درنه پاسومه او روح به کور ته ځي خو کو جنات درته نه وه نو بیا به در سره ان شاء الله زه په خپله ژبه کې خبرې کوم دا ویډیو مخکې ډېره زیاته شیر کې چې دا دې پهلوان مرداني ته ورسي د الله په امان